تخافن من قوم خیانة فانبذ الیهم علی سواء ان الله لا يحب الخائنین. او کچت یو قوم نه ډاریږي په دې خبرې چې هغه به دوکا وکي نو هغه ته وروچوه خپل معاهده په برابرې سطح باندې. بشک الله تعالی خیانت کوونکي نه خوښوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. او کفرون دا ګمون ما کوي هغه څه کوم کفرون باد شولو وتخلو هغه دا ګمون ما کوي انهم لا يعجزون هغه الله رب العزت عاجز کوي نشي. اردو کې ترجمه کوم. واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين. اور اگر آپ کو کسی قوم کے دھوکہ دہی سے ڈر ہو تو آپ وہ معاہدہ ان کی طرف ڈال دیجئے برابری کی سطح پر. بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون. اور وہ کافر جو بچ نکلے ہیں وہ یہ گمان نہ کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتے ہیں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً. حضور صلی الله علیه وسلم د مدینه چې کوم خلکو پرون مودا خبره ویله چې په مدینه کې د يهوديانو درې غاټې قبیلې پته کېدلې. څو یو بنو نذیر وو، یو بنو قریظه وو او یو بنو قینقاع وو. نو حضور صلی الله علیه وسلم اهل مدینه سره معاهده کړې وه او د هغه لږ تفصیل مو پرون درته خیالو. اوس الله رب العزت په دې آیات کې د نن زموږ کوم ویلو پیغمبر اسلام ته دا فرمایي چې کله داسې سیچویشن پیدا شي، داسې حالات راشي چې ته په دغې خبرې خدشه لرې چې یاره مو خو د قوم سره معاهده وکړله خو دا به معاهده موته کړي، دوکا به راسره وکړي. نو حضور صلی الله علیه وسلم ته الله رب العزت فرمایي چې که چیرې ته په دغې خبرې ډارېږې بیا داسې ما کوه چې ته یک طرفه طور باندې معاهده موته کړي چې یاره دو مو سره دوکا کوي، روشه چې دو دوکا کوي، دو مو سره یو نیم کور کوي، روشه دینه مخکې حمله په ورکړه معاهده ورسره موته کړه. نه، پیغمبر اسلام ته الله رب العزت فرمایي چې دا طریقه کار غلط ده، دوکا به نه کوي. طریقه کار داغه دا و ان ما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. بیا به ته هغه ته اطلاع وکړي معاهده به وروچایي برابرې په سطح باندې. دغه جملې مطلب دا ده چې کني هغه قوم به خبر کې سو ورکیای موته ته مانس کې معاهده واخوشه ایمو په تو باندې باور نشته د معاهده زده سره ختم کاون نن بعد موتی توي وبلتا لوس ورخلوستا. چنانچه داسې وشو چې بنو قینقاع دا د تاسو ته مو ویلو چې دا په درو قبایلو کې یوه قبیله دا وه. نو د بنو قینقاع څخه کله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم جنګ بدر نه رسول شولو نو دغو ډېرې داسې نرو خبرې شروع کړلې. نو بهرحال یو حرکت یې دا وکړلو چې یوه مسلمانه ښځه وه هغه بازار ته راغلله. نو د بازار کې دغو د زرګرۍ دوکانونه وو د بنو قینقاع والا. یوه مسلمانه ښځه راغلله هغه چې کوم د یوه دوکانه ته نه وتله سنی څه سودا مودا یې کوله چې شبي خرڅلو چې شبي خرڅولو. نو یوه دوکانه ته نه وتله نو دې کې چې کوم دا کنه هغه دوکاندار د مسلمانې ښځې هغه کولې دپاره توهین کولې دپاره دې داسې چال وکړلو چې دا مسلمانې ښځې هغې زمانې کې دغه ایمون دا نمونه خط پرتوګي لکه د موچو دا نمونه داسې عام نه وې. داسې یو نیم ځای کې به دا وچولی شي عموما به چې کوم دا کنه دا ټیکري به ځانونه رتوولی شو دا نمونه لنګونه به ویلی شو دا رواج و. نو بهرحال دغې ښځې چې هر نمونه لباس چولی وي خو دغه چې کوم یهودي وو دا لوی شرارتي وو چې د کوم دوکاندار وو دې څه چل وکړو چې دغه زنانه والا د کومه کپړه وه د خو نوسته وه نو د دې د کپړې چې کوم دا کنه هغه کې د تپوس نه هغه ټاک والو داسې کوم مګوای چیشه وو هغه کې د خط ورته خاښ کړلو. نو دا ښځه چې کله چګېدا روانېده نو روانتې سره چې کوم دا کنه وشه دو خو بې پامه وه دو روانه شوه روان کېدلې سره هغه ویښې خط هغه خاښ وه ټیکرای نو هغه ټیکرای ونه هغه شو د ښځه له غړه شوه له غړه شوه نو دې کې چې کوم دا کنه د یهودیان ډېر سره وخوندېدلو د ښځې پسې یو ښځه غریبه ډېره زیاته خجله شوله. نو دې کې یو مسلمان مغزو کې په لیارې باندې تېرېدل هغه څه کله ولیدو چې یاره د مسلمانې ښځې داسې توهین یې وکړلو نو هغه لګیا شولو چې کوم دا کنه هغه یهودي چې کوم دا حرکت کړی و آی درته په تورې ووهلو مړې کړلو. دې کې یهودیان راچک شولو د مسلمان یې مړ کړل ټول راجمع شولو د مسلمان. خیر د خبره حضور اکرم صلی الله علیه وسلم ته راورسېدله نو د هغو په دې دوران کې یو دا حرکت وکړلو یو به دغه مسلمانانو ته دا خبرې کولې چې یاره تاسو چې کوم دا کنه بدر کې هغه دیهاتي خلکو هغه سره وختي وی مکې والا خلکو سره څه هغو نه په څه پوهېږي نه تعلیم شته نه څه ټریننګ شته د جنګ نه څه پته ورته شته
تاسو سامو خلکو سره وختي نه تاسو سامو خلکو سره وړل تاسو پټه ولګي دا حرکتونه به کول پیغمبر اسلام ته خبره ورسېدلی و اوس اگر چې دغه سره معاهده شي و چې موږ یو ولته څه نه یو او دغه دغه معاهده خلاف ورزي وکړه دا کور وکړه مسلمانې خدي سره مسلمانې مړ کړلو نو بهر حضور اکرم صلی الله علیه وسلم دغه ته جواب وروستلو چې د تاسو کوم کور وکړه د مخول نه نو دغه ته په جواب کې ویلو چې را نشته معاهده یی شي معاهده دایمو تو سره پیغمبر اسلام ته فرمایي چې خاص ته مو سره معاهده نشته نو بیا نو پیغمبر اسلام وی رغلو دی هغه کوم کله حکومت کلی کې دغه پته کېدل وغنه رچاپیر شو مسلمانانو سره چاپیر شو دغه کلی ته نه وتل 15 دین پیغمبر اسلام محاصره وکړه 15 سوري زبات روغلو میناتي سره شو پیغمبر اسلام ته فرمایلو چې بس یک واخه ګړه سره کوای شو صرف تش لوس وی جوړ جامو کې دي جن وځه څه کوم پلسه مدینه کې منه غوڼه کومي وزي میګي کورونا مول سکای چې شمه دي چې دا هغه به وي تش لوس ته دي ځنه بس د شمدي مو پرګه دا مخې ګړه نو دا خلک او بسلو او دغه څوره مول غنیمت وو هغه مغه شری طریقې کار مطابق کوم دا کنه پیغمبر اسلام پنځمه حصہونه لری کړل نورې کوم دا کنه مسلمانانو باندې تقسیم کړل بهرحال الله رب العزت د کوم هغه فرمایلی دي نو دي چې مسلمانانو ته دا تلقین کړه دا څنګه چې سره معاهده وي د معاهده خلاف ورزي بنه کوي ویل چې ان الله لا يحب الخائنين الله تعالی دکان خو خوي چنانچه دي چې مفسرین یو واقعي لیکلي دا چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ په دور کې داسې وشو چې دا معاویه رضی الله تعالی عنہ عموما رومیانو سره جړپونه به کېدلو اته که په بونډري باندې شام وسره پروت وو نو جړپونه به کېدلو بیا د دوران کې د مسلمانانو او د رومنز په مانس کې معاهده وشوله یو ټیم پرې چې د ټیم پرې موږ تاسو جنگ نه کوو نو چې کوم تاریخ مقرر شو لکه فارس کې موږ دا و چې 30 اکتوبر یا 31 اکتوبر یا خشاو چې 31 اکتوبر پرې موږ ته یو بل باندې حمله نه کوو اوس کول وی شپږ میاشتې څوره ټیم وو د 31 اکتوبر ته مثال بس 15 شپږ ورځې پوتې وي حضرت معاویه رضی الله عنه دا اراده وکړه چې وشه اسه 15 شپږ ورځې پوتې دي اپرنی به موږ لوړ شو مرچو کې به تیار کینو بس څنګه 31 اکتوبر تیریږي نو په 1 نومبر باندې حمله وکړو واسه خبر نه دي تیار هغه به فکر پرته دي نو دا لخر ته حضرت معاویه رضی الله عنه حکم ور کو روان کی شروع کې مرچو ته ځون رسوي بونډرایو ته جنرال ورسوي لخر مخکر څنګه روان شو دي کی یو صحابي چې کوم دغه په ووش باندې سپور دا او په پزرا په دا نعره لګی چې الله اکبر وفاء لا غدرا نعره ولګول چې الله اکبر الله رب العزت دی وعده پر کول حکم ورکړه دا د دوکي حکم الله رب العزت نه ورکړه مطلب دا شاید د توسو د کوم حرکت کوي دا خن نه ده دشمن نه ده خبر هغه سره د معاهده شي دا ته دي جن کوم دا کنه تیاری وته کوي نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ دا چونکه اختم کې خلیفہ و نو حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ هغه تپوس وکړلو صحابینا نو هغه صحابي حضرت عمرو ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې کله ولیدلو نو دو دینه تپوس وکړل چې دا څنګه لاري لګای دا څه خبره ده کوي هغه ته ویل چې ګوره مو پیغمبر اسلام نه ورېدلې دي حدیث شریف مفهوم دا سکلا تاسو یو قوم سره د صلح یا د ترک جنگ یعنی جنگ نه کولې معاهده وکړي نو د هغه خلاف ما ګانډه تړې ما ګانډه خلاصوي نو حضرت معاویه رضی الله عنه کله دا خبره ووریدله حدیث چې کله ووریدله نو پیغمبر علیه السلام حضرت معاویه رضی الله عنه فورا حضرت معاویه رضی الله عنه متعلق دا ټکه په دې کتابونو کې راغله دا کان وقافا عند کتاب الله سو دی الله کلام دیتا حواله ملو شو لګي بده فورا غلش ولو نو بهرحال حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ څخه دا کنه هغه ته د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث حوالات ملو شو نو فورا لخر ته ویل چې تاسو واپس سه نو لکه د وعده دومره پاس کوم دا په اسلام کې مخکې مسلمانون دی وعده ډیر هغه نن خو زین سره ټولونه د به بواره کوم هغه په مسلمان لا ایمون نه دی معاهدو څه پاس لحاظ مو سره شته نه دی وعدو څه هغه شته ایمو د کوربرونه وکړه ټول دکاندارون جوړي د یو خلک قرضې شایرو بیچو ته وستنونه یو ځوان متعلق واقعا رچی چې یو نوجوان ورکو هغه بیا چې ته وش کلی نورې یا هغه تر غلو شهر ته د مزدوري لپاره نو وشه مزدوري کوله مهنت پې کولو نو یو ورځ هفته کې یو ورځ چټي وی جمعه نو جمعې پورې دا چټه پټیم کې د تبتل ده چې راسي مې چټي دروشه لګ ریفریشمنت وکړل نه دغه شمه شهر خسته ده څخکور کوم ځنګل ته وتل ده بس څخکور لپاره چې کوم دغه شمه شهر خسته ده ته گزارې کړه ده قدرت د شوند ده هغه ځنګل کې چې ته یو ور کو
بس هغه اخکور مخکور خطو کړ دا وړکه لګیدله دغه مړ شوه ده. خیر دوی د تنیوله د گرفتاری کړه ده څه پاتې کوله هغه وړکه کرسچن عیسوي وو. نو خیر دوی د تنیوله د قاضي ته یې ورستله ده. دې قاضي ته کیسه کړې ده چې یاره موږ داسې غلطۍ کې کړه ده. بهرحال کیس میس وچلېدلو کیس دې بویه کړلو. نو دا حکم میلو شو. قاضي ویلو چې دا به څه کوم دا کنه په بدل کې قصاص کې دو مړ کولی شي او بس دوی جیل ته واچولو او تاریخ ورته مقرر شو چې په پلانکي تاریخ به څه کوم دا دو پړسې کېږي. نو قدرت داسې شونده چې هغه یې جیل چې کوم جیلر و که نه هغه عیسوي و کرسچن و خو ډېر رحمدل سړی و. دا وړکه بیا راغله دا د پنسۍ نه څو ورځې مخکې هغه ته یې سول کړی ده چې یاره پنسۍ خو مو تاسې ملوېږي مهرباني وکړئ مو کور کې هېڅوک نشته دي او زه راغلی یم مزدورۍ په نیت اوس کور کې مو نه څوک خبر دي نه تار دي. هغو غریبان په دې تامې دي چې یاره میاشته تېرېږي تنخوا به ملوېږي دو به رچي موږ ته به تنخوا راوړي هغوی مو په تامې به قرضې کړي وي څه به کړي وي. نو دې به تاسو مو ته پړسي راکړئ زه به مړ شم کوئ وا مهرباني درسره کوئ چې توره مه پرېږده چې زه کور ته لاړ شم دا اطلاع ورته وکړه چې مو باندې ښه داسې داسې کیس ده او مو ته پړسي ده بس مو نه بېغمه شئ خالي ته زه یې خبر کړم. نو جیلر لږ رحمدل و هغه ته یې دي چې وړکې داسې ناڅې مو کور په وکې دې خو څه کوم دا ذمهداري خو یې مو ده که نه. نو بعد دې ورسره وعده کړې ده چې زه درسره کاول کوم او ته یې بس ټیک ته ته مسلمان یې زه عیسوي یم تو په کاول زه باور کوم ځکه چې مسلمانان ډېر ښه خلک دي منډه لاړ شه او چې کس یې په پلانکي تاریخ بیا ځان راورسایي هغه تاریخ یې ته پړسي ده دې ورته صحیح ده. خیر دا درته لاړ ده چې کله لاړ ده اوس هغه تاریخ چې کله راغله ده وړکه نشته وړې ړانګ نشه هغه هغه والا چې کوم مدعیون دي هغه راغلي دي اوس مجمع هغه ده او ټوله ویې لوړه ده چې یاره نن یې پلانکي وړکي هغه ده د پنسۍ ټایم پوره ده چې جیلر نه پوښتنه وشوله چې وړکي هغه وړکه راووله هغه ورته کیسه تېره ده خو داسې چالو مو ته یې میناتې سره یې وکړي بس. نو قاضي ته چې کله راپورټ ورسېدلو قاضي ورته ویلو چې بس که هغه مقرره ټایم ته رو نه شي همدغه جیلر پنسي کې ځکه سخت ټایم کې خو سټریک قوانین و سخت قوانین نن زمانه معاملې ښه نه وې که نه. نو بس هغه جیلر چې کوم دا که نه هغه ډېر خفه و چې کوم کرسچن و هغه ډېر خفه و چې مونږ مسلمان مو راګیر کړی و خپل عیسوي مو ورکې چي اوس مو هم مذهب چې کوم دا هغه ورکې غریب اوس د معاملې کې چي دا څه په ویر وغوښتل نو ډېر خفه و وشه د وړکې متعلقه هغه مدعیانو ویلو چې خدای شته وکړه په دوربین یې واخیست هغه نه ووتل اوس خیر بس هغه قاضي صاحب حکم ویل کړو چې بس ټایم پوره شو بیا ځاندي ته پنسۍ ورکړي. بس دوی درته راونیولو جیلر سره ونیولو چې څنګه یې دغه تختیدار ته یې رسولو نو یو سړي غږ وکړو چې وړکې لږ هغه شي هغه ځنه هغه یو هورس ته ډېر تیز په منډې را روان ده څوک د ګاردو کې څوک ته لیدای شي کیدای شي کاندول لږ ودرېږي نو چې لږ صبر یې کړی ده د سړی ورو راتلو چې لیدو وایي مخه وړکه نو زه وړکه بس روغللو معذرت یې ونه وکړلو هغه جیلر نه زه ډېره معافي غواړم زه لږ لیټ شولم او لیارې کې دا ووایو کیسه یې ورته بیان کړله چې زموږ کلي او د هغه په منځ کې یو دریاب ده هغه کې کشتي مو ته نه ملوېدله زه خپل حساب سره ټایم سره راوتلم خو هغه کشتي مو ته ملوېده نه هغه ته زه په انتظار ډېره لیټ ورته کشتي ملو شوه چې زه راپورې کېدم بس دا ځکه نه وخت شول کنې زه به په ټایم راغلم زه ډېر معذرت درنه غواړم بس دغه یم زه تیار یم. نو هغه چې کوم ورثه وو هغه مقتول هغو چې کله دا ولیدلو نو ډېر حیران شو چې وکسه وکې سره څه مسلمان دې ته یلی شي. نو هغه وړکو فورا چې کوم دا که نه قاضي صاحب ته ویلو چې یاره موږ چې کوم دا خپل مړه خو خود بخو چې موږ کلمه یایو موږ مسلمانېږو دا ډېر بهترین مذهب ده د تاسو والا او چې کوم جیلر و کرسچن هغه ویلو چې نن مو یقین و چې نن به زه پنسۍ کېږم خو د دې وړکې د عهد پاسداري نه زه دومره متاثر شوم بلکل زه کلمه یایم چنانچې هغه ټول کرسچن چې کوم دغه ځای کې ویلوړ وو د هغه مسلمان د دغه اخلاقیاتو نه مسلمان شول. نن ته مو ته دا وایه په د دنیا کې ګوره اوس ته مسلمانان د کرسچن عیسایان هغه کېږي مسلمانېږي ته یې پړاو که د هغو هسټرۍ بقاعده کتابونه په لیکلي شوي دي چې د کوم کسان مسلمان شوي دي هغو خپل کتابونه لیکلي دي بقاعده په خپل سنت چې څنګه مسلمان شو. یو کس داسې نشته چې هغه دا وایي چې زه دې وجې مسلمان شولم چې مو د مسلمانانو اخلاقیات ولیدل زه ونه متاثر شوم چې څوک وي هغه یې چې مو د قرآن سټډي وکړله مو قرآن پړاو کړلو هغه نه زه متاثره شوم زه مسلمان شوم. یو بندګور دا نه چې زه یو مسلمان نه متاثره شوم دا خو مو اخلاقیات دي موږ به قیامت پر الله ته څه جواب ورکوو کافر چې کوم دا کنه ته تبلیغ نه ته دعوت نه متاثر کیږي ته هغه ته دعوت ورکې تبلیغ له روشه مسلمان شاله روشه مسلمان هغه ته اخلاق ته اعمال کسي چاهي ته داسې عملونه شته دا نه منا عملونه مولانا عبید الله سیندی چې کوم دا کنه دا رشید الورو چې روس ته لورلو نو هغه ځای کې اخ ټیم کې د انګریز کوم د روس ادخمان وو د مسلمان ادخمان نو د عبید الله سیندی رحمت الله علیه روس ته لورلو بیا د روس کې هغه کې د رشین پارلیمنت ته خطاب وکړ
نو هغه ځای کې د سوال او جواب سیشن دیو ته اسلامي معاشي نظام بیان کړل. نو رشین ډیر متاثر کړل. رشین ونه سوال وکړل چې دا ته کوم معاشي نظام اسلامي دایې موته دا په دنیا کې چې تاسو دا چې موږ سمپل وکړو چې دا اسلامي نظام څنګه دا. نو عبید الله سیندی رحمت الله علیه سره جواب لاو. هغه ته ویلو چې لا شتو خنا هغه ویلو دا څنګه دومره بهترین نظام اوس پورې تاسو مسلمانانو خپل نه دا خپل کړه دا څنګه چال دا. نو ګور دا اسلام موږ ما خلو خو سوري ټو سیکس هغه مو خپل نه دا اوس پورې خپل کړه مو خپل بډایو کې نه در وسله خلکو ته مو یای چې اسلام ډېر ښه مذهب ده خو ما غا اسلامي مذهب مو په بدن کې مو په ملک کې مو په کور کې مو په زندګۍ کې نشته ده. الله دې مونږ ته کمال توفیق نصیب کړي.